بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدي حد برداري پروگرام کی ناست لدبان کے راغلی بالمعنى صحفي حضرات د ډیجیټل میډیا ورکرانو تفصیلي ویناوې وشوې د مانځه ټایم دی د ټولو خبرو سره اتفاق دی او په دغه امید باندې چې د میډیا کوم کردار دی د معاشرې دپاره د معاشرې د اصلاح دپاره د خلکو په مابین کې د نفرتو د ختمېدلو دپاره د دوی زم دا امید چې انشاءالله تعالی دوی به په دې کې دغه کده سره کردار ادا کوي. زه یو بل شرعي نقطه نظر د سوشل میډیا په باره کې مختصرا بیانوم. وایي چې موږ ته الحمدلله ټول مسلمانان یو. ما یو حدیث او یو د قرآن مجید یو آیات ته په تلاوت کوي. ټول د سوشل میډیا ورکران ناست دي اور سوا خبره ولیکي په زرهاو خلک ویني نو په دې کې احتیاط پکار دی. شریعت د هر شي دپاره یو خپل حدود متعین کړي دي. نو د سوشل میډیا د جایز او د ناجایز د حلال او د حرام د دې پر استعمال باندې د دې دارو مدار پر استعمال باندې دی. که چیرې سم استعمال سولی د سوشل میډیا سم استعمال سوله بیا خو جایز ده. د خلکو په مابین کې د اتفاق لپاره استعمال سوه د محبت و د همدردۍ د خیرخواهۍ او د علاقایي مسایلو د راپورته کېدو لپاره استعمال سوه دا بیا جایز ده. خدا نخواسته که چیرې دا رقم استعمال سوه چې د کردارکشۍ لپاره وه الزام تراشۍ دپاره وه د بهتانو دپاره وه د غیبت دپاره وه. د غیبت ولې حرام دی؟ کوم چا کې شی موجود وي له هغه زګایدنګه بل څوک په خبرونګه دومره غټ حرمت یې دی چې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا په دې کې یو هم دا خوشوي چې د خپل مړه ورور غوښې د وخوري. لیکن پر میډیا باندې په یو پنځو الفاظو لیکلو باندې څومره غټ نقصان راځي او د څومره غټ عذاب مستحق جوړی شي. په دغه طرف ته زموږ ته د اکثرو ځوانات ډېر وي کله کله علاقایت کله کله یو پارټي په باندې اثر انداز شي داسې څه ولیکي چې په هغه په لیکلو سره د خپل نقصان دی اخروي نقصان دی. نو خیر مقصد مدا و چې سوشل میډیا باید چې پر هره طریقه باندې استعمال شي چې کومه طریقه شریعت مشته ته د خلکو په مابین کې د اتحاد او اتفاق د ادا کولو د کردار ادا کولو په طریقه باندې. او دویمه خبر په معاشره کې لکه څنګه چې د تاج الله صاحب چې د سرکار له طرفه همیشه د مشته له اضلاع سره سکم د یو داسې سلوک روان دی د محرومۍ له دا په کار دا چې سوشل میډیا والا نه راپورته کړي. د ټولو پښتني اضلاع دي که زموږ ته خپله ضلع ده که بیا زموږ ته خپله حلقه ده په دې کې کوم ظلمونه روان دي له دا څو کالو څخه چې دلته یو جوړ چا نه دی جوړ کړی یو بور چا نه دی والی د اوبو کوم مسایل دي په دا خانزي په دا غټه آبادي کې د بلوزي په دا غټه آبادي کې د اوبو څومره غټ کلف دی په اطراف مشهوره وه. د دې مسایلو د پورته کولو دپاره پکار دا د سوشل میډیا کردار ادا کړي. نو انشاءالله تعالی زما امید دی له دا نوې کابینې څخه چې که د پریس کلب دي د نوي او که د سوشل میډیا ورکران دي زما دغه امید دی له دوی څخه چې انشاءالله تعالی دوی به د علاقې لپاره او د سیاسي تنظیمونو په افس کې د خیر او د بلایي د اتفاق کردار بازا کوي. او زموږ له طرفه څخه به انشاءالله تعالی ورته هر وخت په هر وخت کې چې کوم تعاون دوی طلب کولی موږ به د دوی سره خپل تعاون جاري ساتو. الله پاک دې دغه نوی نظم چې جوړ شوی دی چې د شپږ میاشتو دپاره دی الله دې دوی ته دا توفیق ورکړي چې د علاقې هغه مسایل او هغه مشکلات چې هغه د عامو خلکو د ولس دپاره د خیر او د سګالۍ د بلایي سبب جوړېږي هغه راپورته کړي. اقول قولي هذا استغفر الله واتوب اليه.
کوم چې راشي د خپل نظري خیالات اظهار وکړي چې محمد عظیم لاله بسم الله الرحمن الرحیم. دا عجب خوش تړون دی خدای ازما استاد ترمیان محمد ازما جانان دی محمد ازما جانان جناب چیرمین حافظ خلیل صاحب زموږ نوی میلمه زمبارکي ملکون سره غلی دي زموږ SHO سره غلی دي زموږ د عمردي زموږ د کلي زموږ د عزیزان او ته یې ګډ مسلام کړه چې دلته ناست یاست که دغه وار میډیا والا یاست او که دلته انجمن تاجران دي که ولسي کمیټۍ ده د دغه ګډو ته زه د دې نن ورځ په ورځ مبارکي ورکوم چې دوی ګډ راغلي دي وخت یې ضایع کړی دی د دغه میډیا د ځوانانو لپاره چې دوی دا محنت وکړي دوی دا فاري وکښله دوی دا خلک سر پر یو ځای کړي زه رښتیا درته یم خلک په جنواستل څو حال په بعد دا اول واره دی دا په دغونې وخت کې د صحافي به وږی دی سړی به وږی دی چا به یې خبرې اهمیت نه ورکاوه نن چې دا اداره دلته ودرېده نن چې دا خلک سره خوړه سو په دغه کې درانه خلک کښېنستل علاقه کښېنسته خلک کښېنستل نو دغه د رښتیا رنګ واخیستی د دوی له اول کاره موږ مطمئن داسې نه چې موږ مطمئن نه وو خو دوی دغه ډول په یوه طریقه په یوه ګډ انداز باندې دا مجلس نسوه کولی لکه نن چې دوی پر یو ځای کړي دي دغه ډېره لویه خبره ده چې دوی راولاړ شي پر ورځ موږ ته څو مسایل پیش دي د اوبو مسایل پیش دي د تعلیم مسایل پیش دي د ضلع مسایل پیش دي د پرومایټ مسایل پیش دي دغه مسایل که زه هر څونه وکړم څه ځای نه شم رسوی د میډیا یوه خبر به ما سره ملګرې شي هغه خبر بیا بیخي ته ډېره ښکلی شي نو موږ دوی ته خواست کوو په هره جایزه طریقه په هره دغه طریقه که دغه یو ځای راغلی چې د دې علاقې د وطن د مفاد دپاره وو دغه به ته یې هایلایټ کوئ دغه به ته یې راپورته کوئ دغه به ته یې پر مخ بیاست موږ یې هغه ځای نه شو رسولی لکه میډیا والا چې راسئ نو نن ډېره ښه ورځ ده موږ دوی ته مبارکي هم جن واخلئ و دوی ته مبارکي ورکوو حافظ صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې په دا دونې وخت کې چې دی دلته کار کوي په یوه ورځ ما دلته په کار کې سستي نه دی لږي او د خلکو خلاف کار یې نه دی کړی هر ځایګي کې لکه د کور خادم سړی ور شاته ولاړ دی که د بازار سمج هم دی ولاړ دی که واوروري هم دی ولاړ دی که بل افت راځي هم دی ولاړ دی و دلته زه خاص قضاوت وکړم دویم زه ونه یم صاحب ته مبارکي ورکوم خدای دې ورته توفیق ورکړي چې دی راسي د دغې علاقې خدمت وکړي و دا ګردو کمیټیوالو ته و دا ګردو خلکو ته مبارکي ورکوم الله تعالی دا ورته ته کومک درکړي موږ خلک له موږ نه چې په هر ځای کې هر خلک کومک کوي هر خبر هر مجلس چې ما دې په نیمه شپه دروازه راورته کړي موږ به تیار یو انشاءالله ته کار کوئ موږ به د شا لخوا امداد کوو هره خبره چې موږ دغه دپاره تیار یو بس الله تعالی دا ورته ګرد ته خیر در پیش کړي خدای دا مجلس په مخ نور هم کامیاب وبوځي بس ډېره مهرباني ورموده دا زموږ محترم مشر حاجي محمد عظیم لاله دغه یو مجلس حاجي صاحب چې وکړی دا زموږ تمام پنځمې متفقه فیصله ده که د علاقې یو غټه مسله وي نو زموږ خپل ګروپ دی په ګروپ کې به د ټوله پیجو علاوه دا یوه مسله ګرده هایلایټ کړي هرهغه مسله یې دا ګرده ملګري به پر خپل پیج باندې دا هایلایټ کړي چې هر مسله انشاءالله په دا به د ګردو اتفاق کړي چې د علاقې دپاره کم پریشاني انشاءالله د هغه د حل کېدو موږ کوشش وکړو اوس دا زموږ چونکې نوی دفتر دی دفتر